رونو دا زمون یو فطری عملم دی او دا زمون د اسلام او د مسلمانۍ طریقم ده چې رب العالمین په چا باندې احسان وکي او یو نعمت ورکی دله پکار دی چې د هغه نعمت شکریه ادا کړي. نو بچی خدا الله تعالی لوی نعمت دی. نبی علیہ السلام بچی ته د زړه میوه ویلې ده، د انسان د زړه میوه ده. نو چې په چا الله دا فضل وکړي بچی ولا ورکړي نو پکار دی چې هغه د الله شکریه ادا کړي. دویم دا د شریعت بلکې د قرآن حکیم وینا ده. الله تعالی د دنیا دا نظام هم په دغه ماشومانو چلی. ماشومان پیدا کی او بیا لوی شي او بیا زلمی شي او بیا بوډاګان شي او بیا وفات شي. رب العالمین قرآن حکیم کې دا اعلان کوي اے خلقا دا هغه ذات نو یریږي، اے خلق دا هغه ذات نو یریږي کم ذات چې تاسو د یو شخص نه او د یو نفس نه پیدا کړی. دا د الله ډېر لوی قدرت دی. ګورئ ټول مخلوق که راجمع شي، ټول مخلوق، نو د یو مچ او د یو ماشي وزر که خراب شوي نو هغه ولې نشي جوړولی، که نه جوړ به کړی شي نشي جوړولی. ټول مخلوق که راجمع شي د انسان دا نوک چې خراب شي دا نشي بدلولی. دا د الله لوی قدرت ته. پروردگار فرمایي چې دا هغه ذات نو یریږي کم ذات چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی چې هغه آدم علیه السلام دی. او بیا د هغه نفس نه رب العالمین د هغه بیبین پیدا کړه. حضرت آدم علیه السلام چې الله پیدا کړي دو د دې ګسې پختې نه دا ګسه پختې ته الله راوستا او د هغې نه رب العالمین د هغه بیبي پیدا کړه حضرت حوا علیه السلام. او بیا فرمایي وبث منهما رجالا کثیرا ونساء د دغې ښځې خاوند نه د دغې آدم او حوا نه پروردگار الله ډېر زیات سړي او ښځې پیدا کړل. داسې ده که نه ده؟ اوسه پورې روان دي تر قیامته پورې چلیږي به کروړونه اربونه کربونه تعداد ته ورسېدل. نه الله فرمایي چې زما دومره لوی قدرت دی چې دا دومره انسانیت سړي او ښځې څوک خشته او څوک بدرنګ، څوک لوړ او څوک رکوټې، څوک غټ او څوک نرې، د چا یو شان شکل د چا بل شان شکل، د شکلونو چې الله تعالی سره کم نظام دی او کم ډیزاینونه دي په دنیا کې چا سره نشته چې دا کار زه کولی شم. دومره لوی زما طاقت او قدرت دی. نه الله فرمایي په دې خپل زړه کې زما یره پیدا کړه. یره ما نه ویریږي. وروڼه انسان خو پیدا شي خو کم انسان چې شریعت غواړي نو ابه څنګه جوړو. کم انسان ته چې انسان ویل کېږي که یو سړی دا وایي چې دا خو انسان دی پیدا کېږي او لویږي نو دا خو د یهودیم جوړېږي، دا خو د عیسائی بچیم پیدا کېږي، دا خو د یو دهریم پیدا کېږي، د هندوم پیدا کېږي، د سکم پیدا کېږي. که څوک الله مني که نه مني د هغې بچي پیدا کېږي. بلکې زه به وایم د څاروو پیدا کېږي، د سپو بچیم پیدا کېږي، د خرو بچیم پیدا کېږي. نو که ته وایې چې دا خو بس بچی پیدا شو سوري ته به نږدې کېږي وده کېږي به خوب به کوي ډوډۍ به خوري، نو بیا خو زمونږ او د حیواناتو منځ کې هېڅ فرق نشته. دا خو د خر بچیم پیدا شي، خرې نه بچی پیدا شي، هغه هم چې نور ګرم شي نو سوري له تښتي، خوب هم کوي، ګیا هم خوري، خپل اودس او هغه سیسټم اودس ماتې واړه او لوی بول هم کوي. نو که ته وایې چې انسان به هم دغسې کېږي نو بیا زمونږ او د خر او زمونږ او د سپو په منځ کې څه فرق شو؟ نه، شریعت وی الله او د هغه رسول وی چې ماشوم پیدا شو په داسې طریقه د هغه تربیت وکړه کومه طریقه چې د انسان نه انسان جوړوي، په داسې طریقه چې کم د انسان د حیوان نه فرق راشي چې دا د انسان بچی دی، دا د خر یا د سپي یا د خنزیر اخلاق نه لري. او بیا په انسانانو کې دا د یهودي بچی نه دی، دا د عیسائی بچی نه دی، دا د دهری بچی نه دی، دا د سیک بچی نه دی، دا د یو فرمان بردار مسلمان بچی دی. دا هغه بچی دی چې دی به د الله د کتاب د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د طریقې د احادیثو د سنتو لاندې به خپله زندګي تیروي. دې ته انسان وایي. انسان
دا سوچه انسان دے، دا اصلی انسان دے. نو شریعت دا اول نا پتا پابندے خودی دی تر سوچ دی نابالغ دی تربیت پتا چی دی بالغ شو بیا دی پیشو کار پیشا دی چی معشوم دے و دی غلطی کی تابا پہ اللہ نیسی دی چی بالغ شو غلطی کی بیا با اللہ کا پخپل نیسی و یو نظام اللہ والا جوڑ کردے دی کورا شریعت سوائی دی کل پیدا شو نو وقت کی ورطا بانگو آیا خیق وقت کی ورطا بانگو آیا پورا بانگ چی دا کم اذان مونگ پا جماعت کے وائی او په دې غس وخت کې وته اقامت وای پورا اقامت چې کم ترل تکي مولا سے پسې وي فق وخت کې باندې غس وخت کې اقامت چې د دې وخت ته لومبه د الله د قدرت او د الله د جلال او د لوی आवाज ورسیږي لومبه आवाज ته ورسیږي الله اکبر الله ډېر لوی دی اشهد ان لا اله الا الله زره دې خبره گوي کوم چې الله یو د شریک نه لري اشهد ان محمد رسول الله دې خبره گوي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی دا الله خشته پیغمبر دی حي علی الصلاة حي علی الفلاح اے خلق مانځ تراشه اے خلق دا کامیابی ځای راشه بیا وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله دا اذان ور په دې وخت کې کېدا چې دا الله لوی واوري دا الله لوی واوري کلمه شهادت واوري د منځ او د کامیابی پلار دا معشوم خبردار شي دی نه پوهېږي دا معشوم ته خو پوهېږي که نه خدا اذان ولا په دغه وخت کې د ښي طرف ته هم او ګس طرف ته هم دې اذان کې ډېر لوی برکت دی جناب انتهایی برکت حضرت بلال رضی الله عنه نه چې بلال جوړ کړی دی چا جوړ کړی دی اذان جوړ کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه کله فتح کړه په سن 8 هجری کې او دې مکې مکرمې نه غیر چاپېره بوتانو یو ځای بل ځای غټ غټ بوتانو چې د کافرو به کله طواف کوه هغه بوتانو ته به سلام کو نبی علیہ السلام هغه ټول بوتان ختم کړل قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ټول بوتان یې مات کړل په بیت الله کې دنه غټ غټ بوتانو د ابراهیم علیہ السلام او د اسماعیل علیہ السلام ډیزاینونه جوړ کړو بیت الله کې دنه او د جواره غشي لاس کې ورکړل جواری به کولا هغه غشي د جواره لاس کې ورکړو او دا به خلکو ته خوله چې دا جواری موږ د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ښودلې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورننوت هغه بوتان او هغه تصویرونه هم را دې خوا کړل وایي زما د په هغه ذات قسمي چې دې پیدا کړم دې کافرو ته په خپله پته ده چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام جواری نه ده کړې خو دا ډېر ظالمان دي هغه بوتان یې ختم کړل بیت الله شریف دنم پاک شو بارنم پاک شو او دا سونه زمانه کېږي دا نورلس کاله د نبی علیہ السلام د پیغمبر کېږي نورلس کاله دیارلس کاله د مکې مکرمې زندگی دا بیت الله کې چا بانګ نه دی ویلی اته کاله مدینه منوره کې وشو بیت الله کې چا بانګ نه دی ویلی د پیغمبر علیہ السلام د نبوت نورلسم کال دی تقریبا چې بیت الله فتح شو د مسلمان تسلط او قبضه پې راله بت پرستی او شرکیت ختم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس دقه دی کې دا سوچ کوي چې اوس به مونږ لومبې مونځ کوو په بیت الله کې او هغه مونځ به کوو چې د کم مانځه نه مخکې بانګ ویلې کېږي بانګ به څوک وایي بانګ لپاره انتخاب دی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز کې اے نه بلال بلال کم ځای نو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چې د صحابه کرامو کې یو ګوټ کې ناست وی صاحب ګورو یې طلب یې کوي را پیدا کړی وس چې وروسته تپوس وکړه د حضرت بلال نه وی چې نبی علیہ السلام خو پتا بانګ وی ستا څه خیال و ته خو د پیغمبر علیہ السلام مؤذن وی په مدینه منوره کې ستا دا خیال و چې ما باندې بانګ وی یم چې نه ولې ما وی چې بیت الله فتح شو مکه فتح شو او نن په بیت الله کې نور لس کاله پس لومبې بانګ ویل کېږي د نبوت نور لسم کال دی دا به چېرته لوی صحابي وی حضرت ابوبکر صدیق پہ ہوئی حضرت عمر فاروق پہ ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ دا سے لوی اکابر صحابہ پہ ہوئی چتا ز بلال غریب سڑے مسافر غلام بے وطن اور چتا بانگ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا اللہ ډېر لوی انصاف ورکړي چې کدا بانگ په بل چوي نو دی بګیله پیدا شي ولکه بګیله من چې الله رسوله الته خو بانګونه زوی په کاردار چې دا بانگ دلته په ما ویلې نو نبی علیہ السلام فوراً بلال رو وقتا یا بلال لبیک یا رسول اللہ اللہ رسول حاضر بلال حاضر پہ بانگ بوے سیب ٹک بالکل کم دے بوے
بانگ به کم ځای وی ګوره د بلال د اذان برکت ته ګوره وی صاحب این حکمت چې تاسو کوم ځای متعلق فیصله کړي کوم ځای چې تاسو وایل ته به بانګ وی نو د بیت الله شریف دا سر نه دی چت الله تاسو ته وقولی کی په هغې د پاسه بلا ضرورت کې ناستېدل ودرېدل مکروه دي دا د هغې بې ادبي ده بې د ضرورت یو خو مرمت کېږي یا څوک وخېږي بېله خبره خو بلا ضرورت د بیت الله په دې چت ودرېدل کې ناستېدل مکروه دي دا د هغې بې ادبي ده د بیت الله نه دا قبله شروع شوې ده د دې ځمکې نه تر بره اووم اسمان لوح محفوظ پورې دا نیغ په نیغه ټوله قبله ده دا نه ده که نه چې چته پورې قبله خلاصه شوې ده چته پورې خلاصه نه ده چت خو د آبادۍ انتها ده د قبلې انتها نه ده دا دغه ځای نه شروع ده تر لوح محفوظ اووم اسمانه پورې نیغ په نیغه ټوله قبله ده ته چې جهاز کې بره مونځ کوې نو دا خو بیت الله تعالی لاندې پاتې شو لیکن دا فضا مخامخ ټوله قبله ده فی بلاله کوم ځای وبانګ وي الله رسول حیث امرت کوم ځای کې چې ستا حکم وی د بیت الله د چت ته وخېږي او د دې چت ته پاسې بانګ ووایه ټول وایه الحمدلله د بیت الله چت ته وخېږي د پاسې پې ودرو او بلال رضی الله عنه رب العالمین یو عجیبه آواز هم ورکړو د لومبې اذان 19 کاله د نبوت په 19 کال چا وی حضرت بلال ویلی دی او په کوم ځای ویلی دی ووایه د بیت الله د چت ته پاسه د بیت الله چت ته چې بلال ورسو نو اذان رسولی دی اذان یو ډېر لوی برکت لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه شریفه فتح کړه لاړ طائف هم فتح شو حنین هم فتح شو او دا یو څو جهادونه شو واپس را روان دی مدینه منورې نو چې مدینه منورې ته راځي نو دغه ځای کې یو لاره کې خیمې خښې کړې او پیاده سفر یې دمې کوله د مانځه وخت راغی صحابي ته وایي بانګ وایه بلال رضی الله عنه به ورسره وایي بانګ وایه نو حضرت بلال رضی الله عنه بانګ شروع نو چې د کوم کلي خوا کې نبی علیه السلام دا دمه کوله دغه کلي داسې واړه واړه ماشومان پوټې پوټې نو ماشوم خو پسې نه پوهېږي هغه دا بانګ هغې ناشنا واورېد چې دا لاسم چل دی غوږونو کې ګوتې منډلې دي او قبلې ته یې مخ کړي دي او چغې وباسې الله اکبر اوازونه کوي نو هغې ماشومانو د هغه مؤذن پیښې شروع کړې ماشومان خو ویروان کاري یو ماشوم وی الله اکبر بله وی الله اکبر پیښې کوي بلال د اذان یې پیښې کولې چې نبي علیه السلام پوښتنه اوازونه رسېږي وایي دا صاحب بلال بانګ وي او د کلي دا ماشومان یې پیښې کوي وایي راونیسئ دا ماشومان صحابه ورپسې ورمنډې کړې نور ته وتښتېدل او یو ماشوم یې پکې راونیو چې کوم یې راونیو د هغه نوم ابو محذوره دی رضی الله عنه سرکوټې ماشوم ابو محذوره یې راونیو ودرکوټې ماشوم د نبي علیه السلام ودرو وایي څه دی کول خو پیدا ماشوم پیښې دی کولې د دې بانګي مؤذن چا به وایه د اذان اوس وایه قبلې ته یې وله مخ کړې او نبي علیه السلام مبارک ورته په سینه باندې لاس کېښود وایه شابه د دې مؤذن بانګي پیښې زما مخکې وکړه نو ابو محذوره څلور ځله الله اکبر وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر وی شابه ورپسې نور هم وایه هغه وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله نو چې دی وی که نه نو پیغمبر علیه السلام ولې دې ړله زور ورکړو وی دا بیا ووایه هغه اوس ماشوم دی نو بیا وی په زور یې ووایه مخکې دې وویل نو هغه خو ماشوم دی اوس چې ورته نبي اسلام وی وایه خامخا به وایي نو په چغې یې وایي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول وی اوس مخکې وایه مخکې وی حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله نو ابو محذوره وایي وی زه خو ماشوم ما خو پیښې کولې او د نبی علیه السلام په مخ کې مې مغه ځان خلاصو خو چې نبی علیه السلام له په دې سینه لاس کېښود او یې راته وایي چې دا بیا ووایه اشهد ان لا اله الا الله وی قسم په خدای چې ایمان مې دغې وخت په داړه کې راننوت چې بانګ یې خلاص که ماشوم دی د الله رسول ډېر مې بانګ خوښ شو زه خو ماشوم یم زما اسلام به څنګه کېږي ماشوم اسلام هم قبلېږي نبی علیه السلام مبارک ورته په سر لاس کېښود رب العالمین هغه ماشوم د دغې بانګ د پیښو د برکته مسلمان د اذان پیښې یې کول اوس نبی علیه السلام خو ډېر انصافدار دی که نه مکه فتح شوه د مکې مؤذن نشته ابو محذوره ته وایي دا چل به وکړې ځه ته خو نابالغ یې رکوټ یې خو ته مې د مکې مؤذن مقرر کړه وګوره د بانګ برکت ته ګورو د مکې مؤذن مقرر شو وی دا بانګ به وایي چې کوم بانګ ستا د اسلام سبب وګرځې دا به وایي ګورې هغې کې اشهد ان لا اله الا الله
او اشهد ان محمد رسول الله چې موږ څنګه وایو د دې ډبل یو د دې په دوباره په بیا وې چې کوم بانګ د وجه نه ته مسلمان شوې چې د شهادت د کلمې دې پکې بار بار اوې دقه سي بانګ وایې په مکه مکرمه کې ځه ته مؤذن مقرر شو نو بانګ ډېر لوی برکات زموږ فقها لیکي د چا نه سرک شي دې بانګ وایي الله به پیدا کړي بانګونه دې وایي باران نه کېږي بانګونه وایي الله به وکړي باران زیات شو ادریږي نه بانګونه وایي الله به ودرئ صحرا د لار د نه غلطه شوه مونږ وایو کنې بانګ هم دغه دی چې موږ په جوماتونو کې وایو هم ټول خطا وایو الله اکبر د خدای نوم موږ زده نه کړو د خدای نوم موږ زده نه کړو سپو له موږ نومونه ایښي دي خرو له موږ نومونه ایښي دي غویانو له موږ نومونه ایښي دي داسې ده که نه ده او د کرکټیانو نومونه خو موږ ته داسې یاد دي چې په دې زړه د پاسه لیکلي شوي لیکن د الله نوم موږ یاد نه کړو اشهدو الله اله الا نو په کلی کې یو دی د خدای نیکبخته ده بانګ دی صحیح که هوی ته نوې ملا راغلی دا ماله پلان کې پولیس یې په مخکې ویلی دی هغه غږ نه دی کړی خو دا ټیک ته وایم خی علی الصلاة خی علی الصلاة او بدنام په بیا مونږ یو که نه مونږ غریبانان بانګ تاسو خطا وایه خلک وایه ملا صاحب بانګ وایه د وخت نه مخکې تاسو وایه د وخت نه وروستو تاسو وایه ټول مولیان بانګونه د وخت نه مخکې وروستو وایي لکه کوم مولا بانګ وایي خو تاسو وایه دا مهرباني وکړئ بانګ زده کړئ ښه دا پکې نشته چې بانګ نشم زده کولی نه نه بانګ ښه په اسانه زده کېږي په غټه ژبه هم زده کېږي او په وړه ژبه هم زده کېږي نو بانګونه صحیح زده کړئ د الله نوم دی پکې په صحیح طریقه هغه سړی دی بانګ وایي چې د هغه اواز خشتی او اواز یې اوچتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلال ولې مقرر کړ اواز یې خشتم اواز یې اوچته اوچت اواز سره په خشته اواز سره بانګ وایه ښه وک کې ګوته ولې منډئ وک کې دې دپاره ګوته منډئ چې ته خپل اواز نه اوري چې ښه اوچت اواز سره بانګ ووایې نو بانګ خو موږ دغه اورو چې بس مانځه دپاره بانګ وایه نه جناب یوازې د مانځه دپاره نه دی شریعت لیکي کتاب لیکي په صحرا کې روانې دشته کې روانې لار د نه خطا شوه بانګ وایه بانګ لار به درته الله برابر کړي په صحرا کې او په دشته کې روانې زمرو ګیر کړي زمرو ګیر کړي مارانو ګیر کړي بانګ وایه رب العالمین به د هغه زمرو نه او د هغه مارانو نه محفوظ خلاص کړي ګوره څومره غټه فایده ده د بانګ د الله نوم دی که نو ماشوم چې کله پیدا شو لومبې به څه چل کوي ورسره بانګ به وي ښیغ وک کې بانګ ګز وک کې اقامت پوره بانګ او پوره اقامت داسې به نه کړي چې قبلې ته مخکې او چغې جوړې کړي نه نه اطمینان سره رو رو ووایه غوږ ګوتې منډلو ته هم ضرورت نشته قبلې ته مخ کولو ضرورت هم نشته خدا دا آداب خدا دی چې قبلې ته مخکې دا ښه خبر ده بده نه ده خو څه لازم او فرض نه دی او بانګ تم ویلی شو ملا صاحب هم ویلی شي لازمه نه ده چې ملا صاحب وله خامخا راولي چې هغه وله بانګ ووایي دا په خپله هم بانګ ویلی شي په یو نیک سړي هم وله بانګ ویلی شي ښه دا ده چې یو نیک سړی راولي او چې کور کې پردی بې پردګي نه او بانګ ورته ووایي ګس وخت کې ورته پوره اقامت ته ووایي او بعضې علماو دا یو آیت هم ویلی دی که دا ورسره ویلی شي نو ښه دی اني اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم ووایي ښه ده که ونه پروا نشته چې بانګ دی ووایي نو ګوټي به وله ورکړي ماشوم له دا درته د ماشومانو آداب ښیم ګوټي ګوټي څه شی دی ګوټي دا دی چې یو نیک انسان به وګوري یو عالم به وګوري یو متقي سړی به وګوري او یو کجوره چواره به یو سی هغه چې هغې خوله کې ووایي معده کې هغه کجوره چواره راوړه د ماشوم له ورکړه چې دی پې خوله ووایي جبه پې ووایي چې د هغه نیک انسان هغه لاړې د ده د ګېډې ته لومبیا داخلي شي وایه که نه په دې چې ته عمل کړی دی ها نه دی کړی که دغه ماشوم دی خو چې څنګه لوی شي او جبې وګرځي ای ستا د مور هغه داسې داسې په کنځلو سر د کنځلو کتاب ورته فورا یادېږي ای ستا خور ای ستا مور مشر ته هم کنځل کشر ته هم کنځل ولې د هغه ګېډې ته د نیک سړي او د بزرګ سړي لاړه نه ده تللی صحابه کرامو کې چې ماشومان به پیدا شو نو را به یې وستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه الله اکبر چې د کوم ماشوم ګېډې ته د نبي علیه السلام مبارکې لاړې تلي دا څومره لوی سعادت را به یې وست نبي علیه السلام ته په دا غېږ کې به یې ورته کښېنو او کجوره به یې ورسره راوړه د دواړو جهانو سردار مبارک به کجوره راواغېسته خوله مبارکه کې به یې وچوپله او بیا د هغه خپلو مبارکو لاړو هغه کجوره به یې ماشوم له خوله کې ورکړه هغه به وچوپله هغه لاړې به یې تېرې کړه د پیغمبر علیه السلام لاړې به یې لومبې ګېډې ته ننوتې دا اوس هم حکم دی ګوټي به وله ورکې یو عالم وګوره په کلي کې یو بزرګ وګوره یو نیک انسان وګوره کجوره وله ولېږه چواره وله ولېږه چې هغه خوله کې معده کړي هغه کجوره راوړه ماشوم ته په خوله کې کېږده چې هغه ګوټي هغه لاړې تېرې شي
لومبی چې د ګېډې ته ننوځي چې د نیک انسان لاړې ور داخلې شي دې کې به الله خیر او برکت ږدي چې دا ماشوم لوی شي دی به لا اله الا الله به وایي بیا به سبحان الله الحمدلله به وایي بیا به د چا مور او خور او پلار ته کنځل نه کوي خو لاره غلطه کړې ده کنه لاره چې څنګه ونیو هغسې به روان او پیغمبر او ماشومان نفرت به هم نه کوي نبي علیه السلام ماشوم راوست په د هغې کې کښېنه د کښېنه متیا دې پرې وکړه هغه بیبي ورته وایي د الله رسوله دا ماشوم راکوي نه پرېږدي د خیر وایي در باندې متیا دې وکړ چوبره وړه اوبه وینځو کنه ماشومانو سره ډېره زیاته مینه نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړې نو یو بانک شو دویمه ګوټي شوه مور به پی ورکوي ماشوم له پکار دي چې مور پی ورکړي ښه دا د بوتلو موتلو دا پی نه مې نه مه ورکوي ماشومانو له د مور پی ماشوم دپاره فایدهمند دي اوس ډاکټران هم دغه وایي چې د مور پی رسکي 2 کالو پورې به ماشوم د مور پی ورکوي او چې کله 9 ورځ شي د دې ماشوم نو په 9 ورځ بیا 4 کاره دي یو به وله نوم کېدی نوم به وله ښه مزېدار د شریعت مطابق اږدی یا د پیغمبر نوم به وله اږدی د انبیاء نومونه یا وله صحابه نومونه کېده یا د نیکانو او بزرګانو نومونه وله کېده نبی علیه السلام وی په نومونو کې بهتر نوم عبدالله و عبدالرحمن دی عبدالله معنا د الله بنده عبدالرحمن معنا د رحمان بنده دا خشته نومونه دي یا د یو عالم مزېدار خشته نوم وله کېده لکه مراد حاجي صاحب ورته ډېر خشته نوم یې ښودی زمونږ د یو مشر مولانا احمد علي جان صاحب نوم یې ورته ښودی دغه نوم دی که نه احمد علي جان نو ما چې واورېدل مې رب العالمین دې ته د مولانا احمد علي جان صاحب په شانتې خشته او ښکلی عالم مزېدار جوړ کړي خو زمونږ د علاقې یو رونق وکړ دا حقیقت دی زمونږ د دې وطن د دې علاقې یو ډېر لوی رونق و یو لویه رڼا وه او ډېرو خلکو ته ډېره لویه فایده رسېدلې ده تر ورځې به څو څو تقریرونه عوامو ته کول ما ته به کله وی مولوي صاحب ډېر طالبان دي در سره مونږ خو طالبانو ته کوو ته عوامو ته لګیا رسې عوامو ته دین دې ټولو رسو سوات ته بنیر ته کوم ځای ته چې د تلم او زه هم د پلانکي علاقې یې مولانا احمد علي جان صاحب دلته راغلی الله اکبر کالام کې یو ځل ما بیان کوی یو جومات کې ډېره لویه عظیم الشانه جلسه وه تقریر مې خلاص که ما ته ستاسو د علاقې مولانا احمد علي جان صاحب دلته مونږ به راغوښتو تقریرونه به یې کول کالام نو هغه د خشته نوم ورته یې ښودی دی الله یې د حضرت مولانا صاحب په قبر باندې انوار نازل کړي او دا بچي دی الله تعالی د هغه په شان خشته ښکلي عالمان کړي نو دا خشته نوم مزېدار به وله کړي او نوم به نه روانوي ګورې دا ګناه ده زمونږ خلک خشته ښکلي نوم به او وله روان کړي لاس پې به وله مات کړي او خراب نومونه ډېران ګل ډېران شاه او د ډېران نوم دې په زوی ښودلی دا مینه کوي مینه پښتانه وي د خر مینه لتی هلکه ډېران شاه کې د کوم ځای نه مینه راله ډېران ګل کې د کوم ځای نه مینه راله ماړونګې پکې سي لړم نوم هم پکې شته هلکه د خدای نیک بخت لړم خو زهریله شی دی او لړم نوم ولګ دی د کافر نوم یقین وکړه د کافرانو نومونه مونږ خلکو یې ښودي دي د جهنم نوم د اور نوم د جهنم نوم خلک اږدي غلط نومونه مونږ اکثر وله روان کړو چې دا نوم روان که داسې کې ما یو هلک نه تپوس وکړو بیا د زوی یې څه نوم دی حامان الله اکبر وایي دا قرآن کې راغلی دی مې قرآن کې خو فرعون هم راغلی دی نو فرعون نوم هم اږدي خبیثه حامان یې نوم دی مې ته خبره چې حامان څوک و نو دا تپوس وکړې خشته مزېدار ښکلي نوم ډېرانې او میرانې او چرګ او سپی او خنزیر او دا نومونه مېږدي دا خراب نوم او بیا نوم روان کړي یو هلک نوم دی مامټې هلکه مامټې ما پې سوچ کوم چې دا مامټې خو به نه مور یې ښودي نه به وله پلار یې ښودي چې وروسته مې تپوس وکړو د اصل نوم محمد خان دی څومره خشته نوم دی محمد خان هغه نه مامټې جوړ کړی دا ګوره ډېره لویه ګناه ده خشته نوم به وی انسان ته خراب نوم به نه اخلی او که خشته نوم دې وانه غېشته او نوم دې وله روان که او خراب نوم دې ورته کېښود د الله په نزد مجرم شي ګناهګار ټوله نوم بالې مزېدار نو نوم به وله کېدې خشته مزېدار ګوره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بچي له نوم کېښود دا باندې چې کوم پیدا شوي و طیب معنا پاک بل یې نوم کېښود طاهر معنا پاک بل یې نوم کېښود ابراهیم علیه السلام ګوره د پیغمبر نوم ورته کېښود بل یې نوم کېښود قاسم شوره وکړه او خشته ښکلې مزېدار نوم به وله کېدې دا په 9 ورځ دویم په 9 ورځ باندې به وله سر وخوری سرکلي چې ورته زمونږ پښتانه وایي
سر به ولا وخورئ پورا مکمل به په چاړه سر وخورئ که هلک یې که جینۍ وي ښه دا نه چې جینۍ له به سر نه خورئ نه هلک او جینۍ دواړو له سر به خورئ دوه شو او دریم دا دی چې د سر هغه ویښته به په تله کې واچئ هغې سره به سپین زر وتلې چاندي نو به خیرات کې نو هغه زمانه کې خو چاندي به وه پیسې به د چاندی وي اوس خو نشته نو 50-50 روپیه چې څه دی وس کېږي خیرات ورکړه او بل څه دی بل دا دی چې هلک وي او وس یې کېږي 2 ګډان یا 2 چیلي دی لال کی او که جینۍ وي او د مور پلار یې وس کېږي نو 1 ګډ یا 1 چیلي دی لال کی هغه ګډان او چیلي چې په کوم قرباني ګورې کېږي د کال بچې که وس یې کېږي او زمونږ په وطن کې څه کوي سی بچې اومه کوي وي دې ته اومه وایي نو 9 توکي دي که 9 توکي راغونډ کړي نو لوبیا پکې واچئ غنم پکې واچئ ارهر پکې واچئ جوار پکې واچئ نو هغه خوټ کوي نو په رکیبو کې په کوڅو کې ویشي نو ماشومان ته هغه د لوبیا او د چڼې دانې اوچتې کې باقي له دیکا ورکړي دا زموږ د وطن رواج دی دا ښځو خپل کتاب دی یو د الله د رسول کتاب دی یو د موږ د ښځو ځان نه کتاب دا د ملنګ بابا الوا ده دا د ښځو خپل کتاب هلکه د ملنګ بابا الوا څه ته وایي وایي دا په کوڅو کې په 100 کوڅو کې دی که په 50 کوڅو کې به ګرځئ او خیر به راغواړئ او بیا په هغې الوا پخې او صاحب بشیر جان به راولئ چې هغه پکې خپه کېږدي او چې بختوره شي که ایا ملنګ بابا الوا به دا ملنګ بابا لیدې دی وی نه ما ته معلوم دی که بشیر ملنګ بابا دی د ملنګ بابا الوا دا قسم قسم نخرې پخرې جوړې شوي نو دا قصې نشته ښه ده 7 توکي او 9 توکي او 10 توکي پکې نشته شریعت کې شریعت حکم دغه دی که وس دې کېږي هلک دپاره 2 ګډان یا 2 چیلي او جینۍ دپاره 1 ګډ یا 1 چیلي که وس دې نه کېږي هسې خیرات وکړه یو چرګوټی حلال کړه که په هغې دې وس نه کېږي هسې یو نوړی ډوډۍ د کور پخ کړې ده کاسه کې واچوه چې غریب فقیر له ورکړه دا هم ډېره ښه خبره لیکن چې وس دې کېږي نو دا وکړه ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم ماشوم عقیقه دې وکړه ګډ دې حلال کړه او چیلې دې حلال کړه نو چې د دې ګډ او د چیلي نه وینه څنګه په ځمکه توی شي دغه رنګې د دې ماشوم نه په مستقبل کې چې څومره بیماری راځي هغه ته ختمې شي مونږ دغې ته نه وي شوي ما ویل لوبیا راوړه چڼه راوړه ارهر راوړه جوار پکې واچوه غنم پکې واچوه اوربشې پکې واچوه او اور ورپسې بلکه خوټ کېږي کلي کې ګرځوه وایي د پلانکي کاکا ماړونګي پیدا شوی دا شل بنه کوي شریعت برابر رب العالمین د موږ له په قرآن او سنت عمل نصیب کړي هغې ستا فایده ده او بیا ګډ او چیلې چې حلال کې که پکې روجې چې واچوه که داسې کوې چې نغدي تقسیمې په خلکو باندې تقسیمې که خوروا پکې کوې په خپل هم خوړی شي په بچو هم خوړی شي او په قوم هم خوړی شي په کلي کې هم خوړی شي خو دا چل به ورسره نه کوې هغه ګډانو چیلو سره چې فرج ته وخېږي اکبر فرج ته به نه خېږي چې حلال مې کړه راشه او دا اوس فرج ته وخېږي او دا په قلال قار لږ لږ به خورم مونږ خلکو قربانو سره هم دا لوبه جوړه کړي قربانۍ ګډ چې حلال کړي نو فرجونه خو راوتې دي پر فریزر ته وخېږي او بیا ته لږه لږه را پرې کوي دا چل به نه کوي خیرات پکې نو جناب دا دې ته عقیقه وایي دا د 9 ورځې عمل او که 9 ورځ باندې یو سړی جوړ نه شي یو نه کړي په 14مه ورځ دې وکړي په 14مه جوړ نه شو نو دې په 22مه وکړي په 22مه جوړ نه شو په یو کم 13مه دې وکړي هغې باید سم نه شو ورپسې 9مه دې وکړي هغې باید سم نه شو ورپسې 9مه دې وکړي او اصلي لنډ نښه یې دله دا وښیمه چې په کومه ورځ ماشوم پیدا یې د هغې نه یو ورځ مخکې حساب کوه بس چهارشنبې پر ورځ پیدا یې د 9 ورځې 9مه ده بله 9 15مه ده بله 9 یو کم 22مه ده بله 9 یو کم 13مه ده بس 9 ورځ دې ښکاره شو جمعې پر ورځ پیدا یې د خالي ورځ یو ورځ مخکې نه یو ورځ مخکې جمعې نه زیارت راځي اتوار پر ورځ پیدا یې خالي ورځ او تاسو هم ګورې صلاح وکړئ چې دا کم راته ناست یې که عقیقه هم نه شي اوس هم ځان له کولی شئ ښه مزېدار عقیقه وکړئ ما به راولې زه به تقریر وکړم حافظ عبدالسلام صاحب او بشیر جان به راشي په برغو اوازونو نعتونه به درته ووایي دا به راته وکړو نو عقیقه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ته د حضرت حسن رضی الله عنه د حضرت حسین رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام کړې ده بیا دا ماشوم مور به پالي لویی به او چې کله لږ غوندې لوی شي ماشوم او د خبرو اترو د زده کړې شي نو بیا به ورته کلمه ښیي ګورئ لا اله الا الله به ورته ښیي د الله نوم به ورته ښیي او مونږ خلک چې ماشوم لوی شي نو کنځل ورته ښایي
چا به بچې دا کنځل وکړه او چې هغه کنځل کوي موږ ورته خوشحالېږو او یو بل ته وایي وګوره که نه پلانکي ماشوم څنګه ښایسته ښکلې کنځل کوي شریعت نه خلاف کلمه ورته وښایه ذکر ورته وښایه سبحان الله ورته وښایه الحمدلله ورته وښایه ماشوم راوله جومات ته استاز له مولوي صاحب له چې هغه ورته الف بي سپاره شروع کړي بغداد پټی د الله نوم ورته وښایي دې کې ډېر لوی فایده او ډېر لوی برکت دی ګورې دی معصوم دی بې ګناه دی معصوم ورته ولې وایي معصوم د ګناه نه پاک دا معصوم چې لا اله الا الله وایي دا معصوم چې بسم الله وایي دا الله نوم وایي مور او پلار ته ډېره زبردسته فایده میلاویږي ډېره زبردست تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه د بسم الله په فضایلو کې لیکلي دي حضرت موسی علیه السلام یا عیسی علیه السلام یې مې په لاره تېرېده په یو قبر باندې تېرېده نو په قبر کې انسان ته عذاب میلاوېده چې واپس په هغه لار راځي نو هغه قبر کې هغه انسان ته خوشحالی میلاوېږي وختي پکې اور بلېده اوس پکې جنت دی پیغمبرانو ته د قبرونو کشف کېږي رب العالمین ته فوراً رجوع کړه چې یا الله اوس چې تلم نو دې قبر کې دې سړي ته عذاب میلاوېده اوس چې راځم نو خوشحالي میلاوېږي چې دا ولې الله تعالی ورته فرشته راولېږله وی دا سړی ډېر ګناهګار و دې چې کله مړ کېده د ده د ښځې په ګېډه د ماشوم و دې د خپل بچي نه مخکې مړه شو د د مرګ نه پسه د بچی پیدا شو نو چونکې دې ګناهګار و عذاب پې شروع شو وی اوس ستا د واپس کېدو نه لږ ساعت مخکې هغه ماشوم لوی شوی دی لږ ساعت مخکې مور بوته استاز له د جومات او هغه استاد ورته وایه بچی بسم الله الرحمن الرحیم هغه ماشوم څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم رب العالمین وی ماله حیا راله فرشتو ته مې ووایي چې د ده نه کم پیدا دی بچې هغه زما نوم اخلي الله وی رحمان وی رحیم وی ماله حیا را دي چې دې پلار له عذاب ورکړم عذاب پې بند کړي وره بچې چې بسم الله وی مور و پلار نه قبر کې عذاب بندېږي دنیا کې به هم پې عذاب بندېږي قبر کې بندېږي دنیا کې هم پې عذاب بندېږي دا الله رحمتونه به ورېږي نو جومات ته راوله او بچي ته کلمه وښایه قرآن ورته شروع که حفظ ورته شروع که ماشومانو بچو ته موږ چې ماشوم لوی شي نو دوغاخې پرتوګ ورته واچو دوغاخې پرتوګ پېژنې په با اسکولونو کې دغه رواج دی که دوغاخې پرتوګ ورته واچو او لنډې کوټ ورته واچو کوناټي یې باد وی او په دې مخه کې ورته دلته کې د خر لکۍ وی ځان درکړو الله کم ماشوم چې ته د بش او د کلینټن او د کافر په نقش قدم روان کې دنه به وروستو د خیر تمه څنګه کې قطعا بچې په دغه سکول کې مه داخله وه کم سکول کې چې دوغاخې پرتوګ ورته اچوي بچې په هغه سکول کې داخل کړه چې پیغمبري جامه خو اغوندې که او زه مدرسه کې داخل که بچي ګورې مدرسې ته بوځه قرآن پې زده که او که ته پې په دې سکولونو کې سبقونه وایې نو سکول بد شی نه دی موږ خپله سکول ویلی دی کالج هم دا موږ ویلي دي بده خبره نه ده خو ګورې اوس د سکولونو د کالجونو سسټم ختم دی اوس چې دا کم موجوده کم ایم ای سی دی او انجینیرنګ کالج او دا ډګرۍ هغې چې هغوی ځای نه نشته نو چې ستا دا 1600 کاله پس د سکول نه فارغېږي نو د هغه به د کم ځای نه ځای پیدا شي دا سوچ مه کوه راوله جومات ته رزق او روزي به وله څوک ورکوي الله به ورکوي روزی پسې ټیک ده ما وایي د سکول بد نه وایو د کالج بد نه وایو تعلیم ښه دی چې په صحیح طریقې سړی وکړي دنیا پې سړی ګټي دنیا ګټل واجب دي فرض دي بچو له نفقه ورکول واجب دي فرض دي ښه خبره ده حلاله نفقه چې ګټې لیکن ما درته وایي چې د هغې نه نن سبا د هغې پروګرام ختم دی اوس چې کوم سکولونه فارغ دي قسم دی چپړاسیتوب پسې منډې وي ورته نه میلاوېږي نو چې ستا بچې اوس نه پیدا کېږي 20 کاله او 15 کاله پس بیا 14 پاس کوي نو بیا به نوکری کم ځي جومات ته راوله روزي به الله ورکوي داسې روزي به ورکوي چې ذمهدارۍ سره به الله روزي ورکوي تاسو زموږ د مولیانو طالبانو د رزق پته نه لګي ډوډۍ خو ټوله مونږ وخوړه تاسو څه وخوړل بشیر جان داسې ده که نه ده هر څه مونږ ته وخوړل دا خوارانې سره د نیغ نیغ ګوري او که دا زموږ د مولیانو دا خلک زموږ د مولا او د طالب د رزق نه خبر شو خدای شته مړه به کوې مونږ تاسو تاسو غواړئ زموږ د مرګه تېر یې چې څه خو مونږ وخوړل حقیقت ته ته مونږ مولیانو له چې الله کم رزق راکوي خدای شته که ستاسو خانه او نوابان هم داسې ډوډۍ خوړی شي دا فخر سره یم الحمدلله یا وخت هم چرګانو نخلو نوزګارېږي سړیه ستاسو خورو خپل نه ستاسو خورو
خپه مینه راله راوړي استاد صاحب ملا صاحب دا واخله به وایي کېږي خپه مینه وخورو سلاد ملاده او میوې میوې بشیر ته نه ګورې ته د خو یو تله داسې غټېږي څه دا مونږ چې غټ غټ وجودونه دا خو په ډوډۍ غټېږي هسې مونږ غټېږي په ناره خېټه خو څوک غټ سربېږي نه مونږ چې دا ساربه دا ډوډۍ خورو او خدای پاک یې راله قسم په خدای ښه راکوي او نه پکې پرهیز شته او نه پکې دا بلډ پریشر دی او دا پلانکۍ بیماري ده او دا ډنګری بیماري ده او دا ډوډۍ به راته مخکې پرته در باندې به بند دی رزق به راته مخکې پروت وي یاره چې ډاکټر را باندې بنده کړې ده مونږ بندې مندې نه منو خورو یې بشیر جان داسې ده که نه بنده منده پکې نشته مولانا احمد علی جان صاحب رب العالمین دې په قبر انوار نازل کړي شوګر او ما سره به اکثر په دعوت کې ملګری ځکه دې پروګرامونو کې به اکثر شریک وو مولانا صاحب تا خو شوګر دی بوټې لږ پرهیز کوه ما ورسره ګپ لګاو ما ته وایي مولوي صاحب چې کوم رزق راله مقرر دی به خامخا خورم دا به خلاصوم کوم رزق چې مقرر دی به خامخا خورم چې کوم رزق دلته کې دروازه بنده شوه بس مرګ به راځي خبره خلاصه ده دې ته عقیده وایي دې ته ایمان وایي نو پرهیز خو ښه دی سنت طریقه ده خو مونږ خدای د پرهیزونو نه ساتي زمونږ د جومات طالبانو ته نه ګور یو کاسه کې صاحب او تالوګان هم پراتی د چرګ پوټې هم پکې پروت وي په هغې کې ورته تور باټینګڼ هم پروت وي په هغې کې ورته صاحب کچالو خوینده کچالو هم پروت وي او چې ته ورته وګورې ته وایې وروره طالب له دا خوړله او بیماري سمه ده لیکن بیماري په هغه نه راځي د هغه صحت چې نن پاو دی نن سبا یو نیم پاوي دا مې دې پورې درته وایي چې تاسو زه یو پټېله غوندې په ذهن کې دا واچوم چې ډوډۍ ګورې په دغه سکول تعلیم کې نشته مونږ له خدای د هغې نه ښه ډوډۍ راکوي الحمدلله قسم دې لوی لوی خانان او نوابان ستا د علاقې دا چې کوم ځان ته ځانونه وایي ځانونه دا چې کوم د 100 لکو روپو په موټر کې ګرځي چې مونږ له مخې رایي زمونږ ګوتې لاسونه ښکلوي مونږ تمې نه کوو د چا زه خو بې خود په خپله تمې والا ملا نه یم روزي الله راکوي رزق مال الله راکوي د جوارو سپوره ډوډۍ ده که هر څنګه ده زه د خان او د نواب او د دې خلکو پرواګای نه ساتم عزت او ذلت د چا په لاس کې د الله ډوډۍ او رزق د چا په لاس کې دی د الله مونږ سبق خپل وایو دین خپل زده کوو ځان له زده کوو زمونږ طالبان چې درس زده کوي دین زده کوي ځان چا له زده کوي ځان دین ځان له زده کوي سبق ځان له وایي اخرت ځان له ښه کوي ډوډۍ ستا خوري نو په بچو علم وکړې قرآن پې ووایه قسم په خدای قسم مې درته وخوړ چې داسې رزق به د هغه یو بچي د برکت نه تعالی الله درکړي چې داسې به د نواب او د خان رزق هم نه دا حقیقت ته وایي روزي رسان الله دی خپلو دوستانو له چې الله نه ورکوي نو دشمن له به یې ورکوي تاسو خو زمونږ د برکته خورئ د مسلمان د برکته خورئ د کلیمګو د برکته خورئ د علماو طالبانو د برکته خورئ که دا نیکان خلق په دنیا کې نه وي دا کلمګو په دنیا کې نه وي امریکا ستا د برکته خوري یهودي او عیسائی ستا د برکته خوري که کلمې والا مسلمان په مخ د ځمکه نه وي نو ځمکه الله دنیا او اسمان د یهودي او د نصراني او د کافر دپاره نه ده پیدا کړی ته د نیکانو بزرګانو د برکته خوري نو بچې راوله دین پې زده که حفظ پې وکړه قرآن پې زده که قسم دی داسې واړه واړه بچي تاریخ ما کتلی دی د 5 کالو د 6 کالو ماشومانو مکمل قرآن یاد کړی دی د 5 سال او 6 سال ماشوم مکمل قرآن یاد کړی دی داسې ماشومان تیر شوي دي قرآن پې زده که راوله دین ورته وښایه د الله نوم ورته وښایه دا ماشوم به کامیابي د دې زندګي به د مستقبل خشتی تاله به الله خیر درکړي دي ماشوم له به رب العالمین خیر ورکړي امام شافعي رحمت الله علیه داسې ماشوم بچی د 12 کالو بچی ته څو کالې ماشوم ته لږ ودرېږه دا د 12 کالو ماشوم دومره امام شافعي رحمت الله علیه کینه بچی دومره لا بالغ نو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 12.5 احادیث په داسې نه کې یاد دا ورته یاد امام شافعي رحمت الله علیه رکوټې ماشوم مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د خپل شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمت الله علیه چې کله مالټې جیل کې بند شو انګریزانو ونیو نو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه
ځان جیل ته ورسو د استاد د خدمت لپاره خلک جیل نه تښتي هغې ورته ته څه کوې امام د جیل ته دننه کې پتا خو ته جرم نشته وي زما استاد چې کوم جرم کوي ازم کوم مطلب چې استاد خدمت وکړم جیل ته لاړ د رمضان میاشت راغله شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه وفرمایل چې را یو څیز باندې ډېر لوی افسوس دی هغه دا چې ما چېرته په رمضان کې تراویح بغیر د قرآن حکیم د ختم نه دي کړی جیل کې چې د حافظ شته چې ټول جیل کې معلومات وکړي یو حافظ پکې نو دا لومبی رمضان دی چې بغیر په تراویح کې او بغیر د ختم نه مونږ لمونځ وکړو بې ختمه تراویح به وکړو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته صاحب الله به خیر کړي د ورځې به سپاره یادوله روزانه او ماسخوتن به په تراویح کې اوروله سهار له به دویمه سپاره یاده کړه ماسخوتن به په تراویح کې اوروله بل ورځ به درېیمه سپاره یاده کړه په تراویح کې به اورېده رمضان هم تېر شو قرآن حکیم هم ورته یاد شو د نیکۍ جذبه چې کوي یا قربان تا ته څنګه یادېږي د نیکۍ جذبه چې د پړه کې پیدا شي امداد به رب العالمین به کوي د پنځو کالو ماشومان واړه واړه ماشومان د قرآن حکیم حافظان ګرځېدلي دا اکثر د مدرسو ته ځم د ختمونو له بعضې مدرسو کې داسې ماشومانې پټینۍ جینکۍ یقین وکړه پټینۍ جینکۍ هغې ماله راولي وي دوی نه امتحان والا د حفظ ته یقین وکړه چاته نیم قرآن چاته 20 سپارې چاته 15 سپارې چاته 12 سپارې وړې وړې جینکۍ وي ښایسته لکه طوطیانو غوندې چغېږي هغه ما تا قرآن ووایه نو خپل بچي جومات ته راولی سکول هم پې وایه کالج هم پې وایه جومات ته راولی استاد ته کښېنوي چې عقیده ورته وښیي عقیده ورته وښیي عقیده الله ورته وښیي رسول ورته وښیي منځ ورته وښیي جنازه ورته وښیي بانګ ورته وښیي د مور و پلار آداب ورته وښیي قرآن حکیم ورته وښیي حافظ ته الله تعالی جوړ کړي دا د ماشوم تربیت او چې کله 7 کالو ته ورسېږي نو بیا مونځ دی بوځه 7 کالو ماشوم بالک او جنۍ دی یو بل نه جدام کړي مانځلی بوځه او چې 10 کالو ته ورسېږي وهی مه خیا دی په مانځه خو ښایه ورته مونځ او چې 10 ته ورسېږي نبي علیه السلام فرمایي بیا که ماشوم مونځ نه کوي وهی 10 کلن ماشوم به بیا وهی مانځله به بوځي چې دی بلد شي مانځه سره د بلوغ نه مخکې چې دی مانځه سره بلد شي او چې کله بالغ شو بس رسی پې د پاسه واچوه اوس بیا خدای پېښه او دغه بچی دی پېښه پتا چې د بچي کم حق اخلاص شو نو د بچو ورونو په دغه طریقه خشته او ښکلې مزېدار تربیت وکړي